ګوره الله رب العزت نه دی چې د هغې الله رب العزت دپاره یو بنده غیرت وکړي که نه الله رب العزت دې بنده له ډېر څه ورکوي په دې باندې هسې سړی سوچ کوي او فکر کوي چې دومره عظیم رب دی او بنده د الله رب العزت دپاره غیرت کوي او د الله نه یریږي تقوا پکې پرهیزګاري پکې موسی علیه السلام چې کله مدین ته لاړې نو هلته یې وکاته یو کوی دی او په هغه کې خلکو څاروي راوستي دي اوبه کوي خړوبه یې موسی علیه السلام وکاته یو طرف ته یو دوه جینکۍ دي زنانې دي او هغو خپل څاروي شاته منې کوي او دغه کوی ته یې نه راپرېږدي موسی علیه السلام دې تپوس وکړو وایي څه وجه ده چې تاسو د خپل څاروي نه راپرېږدئ دا سړي دي نارینه دي او موږ زنانه یو او چې دوی کله خپل څاروي اوبه کړي او اوبه ورله ورکړي نو دوی چې لاړ شي نو بیا موږ راشو او خپل څاروي چې دی نو موږ بیا اوبه کړو موسی علیه السلام ورته وفرمیل تاسو زنانه ولې څاروي ساتئ ستاسو وروڼه څه مشر سړی درسره نشته هغې ویل زموږ پلار دی خو هغه کمزوری دی زموږ وروڼه نشته موږ څاروي په خپله باندې ساتو او دا اوبه ورله ورکوو موسی علیه السلام راغی او ایسته بوقۍ راویسته په یو ځل باندې د هغوی څاروي مخکې اوبه کړه د هغه زنانه لاړې کور ته نو شعیب علیه السلام دې تپوس وکړو چې څنګه نن وختي راغلی نور کله ته خو به تاسو لیټ راتلی ناوخته به راتلی نن وختي راغلی هلته یو نوجوان و هغه موږ له زموږ دا څاروي اوبه کړه اوبه یې راله راویستې او موږ ځکه وختي رالو موسی علیه السلام یو غاړې ته کېناسته سوري ته الله رب العزت ته فرمایي وی الله رب العزت که ته نن په ما احسان کې نو زه ډېر زیات محتاج یم احسان ته په ما باندې احسان وکړه شعیب علیه السلام خپل لور راولېږله وی لاړه شه او دغه نوجوان راوله دا هم پیغمبر کېدلی شي او بل څوک داسې نشته چې کله د شعیب علیه السلام لور راله موسی علیه السلام ناست ورته ویې زما پلار تا غواړي چې راشه او تا له بدله درکول غواړي هغه ما د الله د رضا دپاره کار کړی دی زه بدله نه غواړم وایي نه ما تا ته وایي چې راشه نو موسی علیه السلام ورته وایي ته زما نه شاته راځه او زه به مخکې شمه چې زما نظر په تا باندې نه لګي او که چېرته ما نه لار خطا کېږي نو ته داسې لاس پړقوه او یو ګیټۍ ور اچوه چېرې داسې ځه نو زه په هغه طرف باندې ځمه کله چې موسی علیه السلام داسې باحیا زنانه چې هغه د خپل مخ په داسې خپل په دې کپړو باندې پټ کړی چې کله موسی علیه السلام د هغې نه حیا وکړه او هغې ته یې نه کات الله رب العزت وله هغه زنانه حیاداره زنانه وله په نکاح ورکړه داسې سړی سوچ کوي که نه یوسف علیه السلام چې کله زلیخي هغه راوغوښتو مطالبه یې ترې وکړه او هغه د الله رب العزت د رضا دپاره د دغه بې حیا زنانه نه د دغه بېکاره زنانه نظر کته کو نو الله رب العزت وله د مصر بادشاهي ورکړه ګوره چې ته د الله رب العزت دپاره لږ شان غیرت وکړې نو الله رب العزت تعالی دومره لویه درجه درکوي چې موسی علیه السلام حیا وکړه د الله نه الله وله هغه حیاناکه زنانه په نکاح باندې ورکړه یوسف علیه السلام د بې حیا زنانه نه نظر ښکته کړ الله رب العزت وله د مصر بادشاهي ورکړه مصر بادشاهي وله الله ډېر غیرتي ذات دی د هغې دپاره د هغې د وجې نه حیا پکار ده چې کوم شی په موږ الله حرام کړی دی چې هغه موږ که د خوراک شی دی نه خورو که د کتلو شی دی نه ګورو ورته که د څکلو شی دی نه څکو